السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. دوستانو گوهر زمان یم، از تاسو په خدمت کې حاضر یم. دوستانو نوی ویډیو سپیشلی ستاسو لپاره ده. یو ملګري راته یو شاړوندګي کلیپ راولیږو د مولانا فضل صاحب دا د هغه بیان کړی دی چې د مور او د پلار باره کې بیان کړی دی چې آیا په اسلام کې د مور او د پلار څه حیثیت دی، د دې سره څنګه سلوک پکار دی او دې سره څنګه ژوند تیرول پکار دی. په اسلام کې دې داسې کم یعنی لیول دی، کم حیثیت دی. راځي چې دا بیان وګورو، د هغې نه بس کې بیا پې خبرې خپل والدینو بې قدري ونه کړئ. د چا مور او پلار چې ژوندي دي غنیمت یې وګڼئ. یو ورځ به راشي دا د دعا چینه به در باندې الله بنده کي. بیا به وایي کاش څوک خو وی چې دعا یې راته کړی وی، د کور نه وځم د چا نه رخصت واخلم. نن چې په کور کې درته موجود دي نو رخصت ترېنه نه اخلې. نن چې کور ته دننه راشي نو تلل دې هم د موبایل په سکرین باندې سترګو نظر دی، واپس کور ته راتلل دې هم دغه د موبایل په سکرین باندې د سترګو نظر دی. چېرته دې د مور مخ ته د پلار مخ ته د ادب او د عزت او د احترام په نظر ونه کتل. 24 घंटों کې 5 منټ وخت خپل والد صاحب له نشي ورکولی. دغه څوک دي؟ هغه به د خپل تکلیف اظهار چاته کوي، هغه به د خپل زړه درد چاته ښکاره کوي، هغه به خپل دوست او خپل رشتہ دار چاته ښایي چې تا سره 15 منټه وخت د خپل والد صاحب سره فارغ ناستې دپاره نشته دی. هغه سره خوراک په یو ځای نه کې، هغه سره ناسته په یو ځای نه کې، هغه نه د دعا وانه خیستله. تاسو دا بیان واورېدو. الله دې وکړي چې الله دې موږ له دې باندې د عمل کولو توفیق راکړي چې چا مور پلار ژوندي دي چې د مرګ نه مخکې د هغوی خوشحاله کړو، چې چا نه ناراضه دي چې هغوی خوشحاله کړو، او چې کم ژوندي دي چې هغوی نه دعا والو. فرمایي چې د مور او پلار په خپو کې جنت دی. نو واقعي دا صحیح خبره ده. که دا ویډیو خوښه شوي نو زموږ دا چینل سبسکرایب کړئ او دا ویډیو شیر کړئ. شکریہ.